دویمه دا خبره کوم چې کله دعا کوئ الله چې په ژوند کې ما سره چا بد کړي دي زما چې چا حق وهلی دی ما معاف کړی دی خدای ته یې معاف کړي زما د وجې نه خدای ما د قیامت په ورځ زما د وجې نه د قیامت په ورځ خپل یو بنده ونه ودرئ چې فلان کې حق په تا پورې دی او تا جنت ته نه پرېږدم یعنې زما د وجې نه چې زه د هغه د جهنم نه د تلو او د جنت نه د بچ کېدو ذریعه او سبب جوړ شم دا په دعا کې وایي خدای چې چا سره څه بد کړي دي هغه ما معاف کړي دي تا له به الله دنیا کې د هغې دونه صله او بدله درکړي چې ته به د هغې تصور نشي کولی او په آخرت کې به ستا دپاره ټولو نه لوی سعادت خبره دا وي ځکه چې ستا د وجې نه که یو سړی قیامت پر ورځ خدای ودرئ نو تا به هم رابلي نو تا ستا سره به هم د هغه متعلق بیا حساب کتاب کېږي نو چې ته دا دعا کوي نو یو خدا دی چې ستا د وجې نه به څوک د جهنم مستحق نه جوړېږي او دویمه دا ده چې کېدای شي الله جل جلاله تا ته په دنیا کې دا توفیق درکړي چې ته د خلکو د حقوقو نه پاک لاړ شي چې تا په حق کې د قیامت پر ورځ نه وي نیولی شوی قیامت پر ورځ ګورئ حقوقو کې به ډېر زیات حقوق العباد کې خلک ډېر نیولی کېږي ځکه الله رب العزت فرمایي حقوق الله خپل حقوق دا زه معاف کوم خو د بنده یوه روپۍ چې د چا په ذمه الله تعالی فرمایي دا زه نه معاف کوم او که دنیا کې تا سره چا بد کړي دي معاف یې که نو چې تا معاف که الله جل جلاله کریم ذات دی الله رب العزت به تا معاف کی دا دعا کوئ خپلو ماتحتو دپاره دعاګانې کوئ د بچو دپاره دعاګانې کوئ پلار نه دا خبره ما تاسو ته کړې هم وه د پلار نه لویه ذریعه د بچو په حق کې د دعا قبلېدو بله نشته ده لکه یو پلار به هم یو عالم لځي چې زما بچي ته دعا وکړه یو شیخ الحدیث له به زما بچي ته دعا وکړه یا به یو بل چا لځي زما بچي ته دعا وکړه نه ته د خپل بچي دپاره ډېره لویه ذریعه د دعایي ته ورته وکړه ستا دعا د بچي په حق کې قبلېږي خو د ړنه ورته دعا وکړه هکه پلار ورته په خپله دعا کوي او بیا هم خلکو لځي نو بیا صحابو اثارو نه دا ثابت دي چې کبارو لبا لاړل او هغوی ته به یې د خپلو بچو د دعا درخواست وکړو یا رسول الله مبارک ته ډېر صحابه کرام راغلي حضرت انس رضی الله تعالی عنه واقعه مې ورته جمعې په ورځ کړې دا ثابت دي جایز دي کولی شي خو پلار په خپله چې دعا نه کوي او نورو پسې ګرځي چې دعا وله وکړه نو چې تا سره کومه ذریعه د دعا د قبلېدو ده د هغه ذریعې نه بچی مه محرومه کوه چې د هغه ذریعې نه دې محرومه کړې نو بیا خلکو پسې مه ګرځه نو په خپله پلار له پکار دي چې بچو له دعا کوه